ټولو نه مخکې دوه جانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایو. دا د کوم ملت میدان ده او زه ټولو نه مخکې دا پوښتنه کوم د خپلو نه چې ما ګریوان ته یې لاس ولې واچاو. سوال دغه ده، ټولو نه غټ سوال دغه ده چې ما ګریوان ته یې لاس ولې واچاو. دا جرأت یې ولې وکړ؟ دې باندې ما ته دې دا قوم مشران دا جواب راکړي چې یو SHO دا جرأت څرنګه کوي چې دا یې د قوم ګریوان ته لاس اچوي. دا یو شریف الله خان مشر ته لاس نه ده اچولی، دا د دغې خاورې ټولو مشرانو او نوجوانانو بچیانو ګریوان ته لاس اچولی. زما ګریوان به دا څه کوي او دلته به بیا یو سړی ما ته ټیټې خبرې کوي. دا ټیټې خبرې چې څوک میدان چې کوي یا د پښتنو میدان ته نه راځي. مالکي مروت مشرانو زه دغسې ته رسولی یم چې ما یو طرف ته دهشتګرد منئ، یو طرف ته مې ډاکوګان منئ او بل طرف ته ما حکومت منئ. دو غلو دې غږ نه کوي. ولې غلا یې څه باندې ته غږ کوې چې ما د عزت او د مال او د ځان ته پروا نه کوې او په هېڅ غږ نه کوې. ما ته مه راځه وټو ته، ما ته مه راځه سیاست ته مه راځه. خیر دی ما ته مه راځه سیاست پاره، ما ته وټو پاره مه راځه. ما ته عزت پکار ده، ما ته پګړۍ پکار ده، ما ته شامله پکار ده. ما ته نه چای مړۍ ضرورت شته، نه ما ته کارو ضرورت شته. او وایي ما مال او ځان عزت خیال وساته، هغه بعد بیا ما ډېر له خیال پسې ساته. نن دا ته ترخیل قوم ګریوان ته لاس اچېدلی ده. دا د چېرته ترخیل قوم ګریوان ته لاس نه ده اچېدلی، دا د ما ټول مروت ګریوان ته لاس اچولی ده. دغه پوښتنه که څوک نه کوي زه بیا په خپله باندې کوم چې سره خبر دا که ترخیل قوم و مروت قوم په دغه میدان ولاړ یو چې د ګریوان ته مې لاس اچولی ده. دغه پوښتنه به کوو که نه بیا کوو؟ او اوس بیا کوو په دغسې باندې په دغه میدان بیا پوښتنه کوو. کوو بیا که نه؟ کوو بیا که نه؟ اچھا نارې مه کوه، بیا ټوپک راخله د به روانې وځه. موږ ځان سره 15 کلاشینکوفونه راوړي دي، تیار راغلي یو، تیار. روزانه دا جرګې زه نه شم کولی، روزانه دا مرکې زه نه شم کولی. زه نن بیا په میدان باندې سره صفا کوې. لرې که دا تارونه مو چېرته راښکلي دي. دا یې بیا ساته کوم عزتونه خرابوه. دلته مو دا تارونه راوږده کړي دي، په کور مو دا تارونه وکومه. اوس تا ته وایم تا سترګه سترګو چې مې سترګې مې نه او که شریف الله حاجي صاحب چېرته ده؟ تا اختیار نشته، انې به تا ستا اختیار شته، انې که ترخیل قوم اختیار ده، دا خاورې اختیار ده. دا خاوره به دا پوره قوم به دا فیصله کوي، مروت قوم چې څه به کوو. تا نه مې اختیار واخیستو بس. توپک راخلو ټول قوم مروت قوم توپک راخلو. نن بیا ویې ته سره باسو، نن بیا ویې ته نه یې SHO دا څومره نقیز دي چې
چې څومره دهشتګرد دي که سرکاري دي او که پرایویټ نن بیا دغه سره ګورو ټولو سره چې څومره بدمعشان دي که سرکاري بدمعشان دي او که پرایویټ بدمعشان دي که سرکاري دهشتګرد دي او که پرایویټ دهشتګرد دي چې څومره بدمعشان او غونډهګان دي که سرکاري دي او که پرایویټ دي نن که کوم منوزیا نن بیا ورسره فیصله کوي هدایت الله خان صاحب ولې دا یې لمونځ نه ډېر یې لمانځو شوقین ده 48 घंटे ټیم نشته وفاس ټایګره ټیم نشته مشام پورې ټیم نشته کوم بیا فیصله کوي څوک باندې فیصله کوي کوم بیا فیصله کوي لا به کوم غواړو نه چې کوم راشي به کوم فیصله کوي څوک په فیصله کوي څوک په فیصله کوي څوک په فیصله کوي کوم سره ده لکۍ ځینې لکۍ نه ورته دی لکۍ سره لکۍ مروت لکۍ مروت ځینې فیصله به څوک کوي دغه به نه فیصله کوي کوم بیا کوي د اول دا پیر منظور کو چې نن نه بعده به دغې خاورې فیصلې کوم کوي کوم بیا کوي دا پیر منظور ده منظور ده دې خاوره فیصلې به څوک کوي کوم بیا کوي کوم بیا کوي کوم بیا کوي کوم بیا کوي دا اواز ده کوم بیا کوي کوم بیا کوي کوم بیا کوي کوم بیا کوي دا نه بعده زورور حکومت ته که کوم کوم ده بیا دا خور ولې خوري چې خدای زورور حکومت زورور دا خور خوري خدای زورور کوم زورور حکومت خرما نوکر ده که تر خیر کوم آخري چوکیوار وه چې دغ قوم څرنګه خوښه که تر خیر قوم مروت قوم یو کلی ده چې دغ قوم څرنګه خوښه وي هغسې به کېږي که هغسې نه وشول بیا به لکې مروت ځینې نه چې څومره پولیس ته دا به ټول وځي چې څرنګه بیا که تر خیر قوم د محمد قوم خوښه وي هغسې به کېږي 24 घंटे ټیم ما ورکړو 24 घंटे بالکل صحیح ده 24 घंटे ټیم مې ورکړو بالکل صحیح ده هدایت الله خان باندې ما پګړۍ چېښله صحیح ده جی په هدایت الله خان مې پګړۍ چېښله او ولې مې په چېښله چې هغه ارمان و دې څلې قومي تحریک مشر ده کلي بیا مې نه پرزداوله خیر دی جی هغه مې پګړۍ چېښله 24 घंटो چې دې ننه فیصله کړي که نه وي ټول قوم توپکو سره وځو جنګ به شروع کوو جنګ